اصل مسله د رسول الله په امت ته مسلط حکمرانان کاغه په عالم اسلام کې زموږ د پاکستان کې تاسو دا وګورئ د وطن کې د سیس کمې د سیس کمې نشته. زه تاسو ته خدای شاهد کوم چې د وطن ته صالح او دیانتدار قیادت ورکې دا وطن په 15 کالو کې سپر پاور پاکستان دی. دا خوار نه دی، دا غریب نه دی، دا انپړ نه دی، دا غلام نه دی، دا د ظالمانو داسې ساتلی دی. شرمخان، اجدهی، غلو، ډاکوان، لوټ مار والا خلک، د استعمار د دشمن غلامان خلک، دې خلکو دا وطن دا خوار کړی دی. دا مهنګایي ده، خلک تکلیف کوي. بجلی، ګیس، چینی، اوړه، غوړي، ریجې، دالونه، پټرول، ډیزل، د دې قیمتونه په بره روان په بره د 100% نه پکې سوا چې تپوس دی وکړي چې ظالمانو د خلکو برداشت نشته بس کې ده. ویله چې دا خو د کورونا عالمي ګراني ده، عالمي ګراني ده، موږ پکې ګنهګار دي. نورونو عالمي ګراني خو دا ده چې پرون انټرنیشنل ادارو دا خبر ورکړی چې په ټوله دنیا کې د وخت کې اوسط ګراني ده 4.4%. 4.4%. په مالدیپ کې ګراني ده 1.4%. په نیپال کې ده 5.7%. په انډیا کې ده 6.2%. په سریلانکا کې ده 6.9% او په پاکستان کې ده 13.2%. 13.2%. دا د دې د لاسه ده، د کرونا د لاسه نه ده، دا زموږ د دې نااهله او بېغیرته حکمرانانو د لاسه ده او کرپشن دی. 124 نمبر باندې پاکستان دا په غلا او په غلطۍ کې 16 ډیګري ترقي وکړله. په غلا غلطۍ کې 140 ته ورسېده. 140 ته په دې موجوده 3 کالو کې ټرانسپیرنسي انټرنیشنل دا خبره کوي او 140 ته به ولې نه رسي. پرون نه بله ورځ سړي ته خندا ورشي چې دې عقل شته. وزیر اعظم یو قانون اعلان وکړ، هغې ته وایي امنسټي سکیم. دا نورالحق صاحب خزانې سیکرټري پاتې شوی دی پوهېږي. امنسټي سکیم کې دا اعلان وکړ چې غله او ډاکوان د ټولو پاکستان غله او ډاکوانو ته اعلان دی. په ټوله دنیا کې چې پاکستانیان غله او ډاکوان دي هغې ته اعلان دی چې څومره غلا څومره ډاکا مو کړې ده د هغې په سلو کې 15 روپۍ مونږ ته راوړئ. دا 15 کم 100 روپۍ تاسو ته مونږ در وبخئ. راځئ په بینکونو کې د دې ته وایي امنسټي سکیم. 5% کالا دن، 5% بلیک منی هغه مونږ له راکړې. 95% د غلا به دله تپوس نه کېږي چې دا د کوم ځای نه راوړې ده. د ورځې دې لوټ کړی دی، د شپې دې لوټ کړی دی، حکومت دې لوټ کړی دی، عوام دې لوټ کړی دی، دشمن نه دی اخیستی دی، چا هېڅ تپوس به نه کېږي. نورونه دا ډیموکراسي ده. دا خو تا د ډیموکراسي نه ډاکوکراسي جوړه کړله. دا خو د ډاکوان تا زه کرپشن ختمومه. دا خو ته کرپشن له وده ورکې. یو سړی حلال رزق ګټي هغه به یار حلال رزق باندې سکے راشه لوټ مار وکړي. هر 2 کال پس حکومت سکیم ورکوي چې چا پټې پیسې ایښي دي، سرې ایښي دي، مال دولت د لوټ مارې جمع کوي. موږ له په سلو کې 15 روپۍ راکوي، 95 به موږ ورته قانوني کوو. نورونه دا ظلم دی. دا ظلم دا د غلو ملګري، دا د ډاکوانو ملګري، دا د حلال رزق والا د هغې ډسکریج کول. حلال رزق هغه ډسکریج کول او غلو ډاکوانو ته هغه انکریج کول دا د حکومت کړي دي. 29,000 ارب روپۍ قرضه وه دا حکومت چې راغی. پته اوس څومره ده؟ اوس قرضه 51,724 ارب روپۍ. 29,000 نه 51,000 ارب روپۍ، 21,000 ارب روپۍ قرضه دا په 3 کالو کې وخته. ورو دا قرضه چېرته لاړه؟ زما سکول نشته، زما اسپتال نشته، ما ته بجلی نشته، ما ته په جمع کې لوډ شیډنګ دی، په جمع کې لوډ شیډنګ دی، ما ته علاج دارو درمل نشته، ما ته انصاف نه ملاویږي. 21 لاک مقدمات دا په عدالتونو کې زیر التوا دي. دیواني مقدمه سپریم کورټ په خپله وایي چې دیواني مقدمه چې یو سړی دایر کړي د فیصلې پورې 13 کاله پرې لګي. 13 کاله انصاف نشته. نو دا قرضې چېرته لاړې؟ نو دا قرضې په ما نه دي لګېدلي. دا دکه ډاکوان دا چې اعلان کې 2 کاله 3 کاله پس امنسټي سکیم دا دوی په خپلو اکاونټونو کې په خېټو کې اچولي دي. او زه خو حیران دا یم وایي د پاسپورټ کې قدر د شین پاسپورټ قدر به سیوا کوو. 111 ملکونو پاسپورټ پاکستان پاسپورټ نمبر په 108 نمبر دی. زمونږ افغانستان وروسته دی او زمونږ یمن وروسته دی. دا د پاسپورټ قدر دی. شین پاسپورټ
د شین پاسپورټ ختم شه، بې توقیره شه، میډیا پسې راغستې را. نو پیکا ترامیم چې کوم امندمنټ دی د دې موږ مذمت کوو او دا ډریکونین لا ده، دا بلیک لا ده او موږ ټول صحافي تنظیمونو سره د حکومت د دې فاشزم خلاف دا ولاړ یو. عزیزانو په دې سند کې خو تاسو وینئ دا سہولتکار دي د دې پی ټي آی، دا مسلم لیگ، دا پیپلز پارټي، دا د پی ټي آی سہولتکار دي. هیڅ فرق نشته، هیڅ فرق. هغه پروټوکول کلچر د دې د هغې ومو، هغه د آی ایم ایف غلامي د هغې وه، د دې وه، هغه مهنګایي د هغې وه، د دې وه، هغه ټیکسونه لګول د هغې د دې دي، هغه لوټ مار د هغې طریقه وه د دې. هېڅ فرق پکې نشته. دا یو ده، دا یو د امریکې کوټه سکې دي، د هغې دوه رخونه دي، دې کې هېڅ قسمه فرق نشته. پیپلز پارټي او پی ټي آی یوه امریکنۍ سکه ده، پیپلز پارټي او پی ټي آی یوه عام دشمن سکه ده. داسې عبرتناک شکست ور ورکړي، انتقام تی والا انتقام د دې ظالم حکومت نه، د دې ظالم حکومت ته چې دا وطن خرڅ کړ، د پاکستان په لاس کې د غلامیت کړۍ واچولې، د دې ظالم حکومت ته چې د ګرانه عذاب یې په دې قوم مسلط کړی دی. غله دي، ډاکوان دي، کرپټ دي، غلول او ډاکوان له سکیم نه ورکوي، عوامو له سکیم نه ورکوي. د دې نه د انتقام اخیستو طریقه دا ده چې عزیز الله خان له ووټ ورکو، پتره باندې ټپه ولګو، ترازو له ووټ ورکو. دا د ظالمانو د انتقام اخیستو طریقه ده او وطن اسلام طرف ته او انقلابي قیادت طرف ته د بوتلو ذریعه. نو دغه مې ته درخواست دی، زما درخواست تاسو ته دا چې تاسو د جماعت کارکنان یې او په دې بلدیاتي انتخاباتو کې به د جماعت د یو کارکن په حیثیت سره کوشش کوئ. هر ووټر ته به مخاطب کیږئ کم از کم په دې مارچ په میاشت کې 3,000 کم از کم 3,000. تاسو ماله دا ضمانت راکړئ چې نو د ووټر لیست په بنیاد چې یو کس هم په ووټر لیست کې داسې پاتې نشي چې 3,000 کم از کم هغه ته زه د تلې دپاره او د عزیز الله خان دپاره د ووټ غوښتونه کړې ده. او دویم عزیزانو دې خلکو ته دا ووایه چې تاسو سره یو داسې پارټي چې پای کې جمهوریت دی، تاسو سره یو داسې پارټي چې په هغې کې امانت او دیانت دی، تاسو سره یو داسې پارټي چې هغې کې خدمت دی، که زلزله خدمت کوي، که سیلاب خدمت کوي، که کرونا خدمت کوي. تاسو سره یو داسې پارټي ده چې هغه د چا نه یېرېږي نه، هغه د بدماشانو د مافیا په سترګو کې هم سترګې ورکوي، هغه د امریکې په سترګو کې هم سترګې ورکوي. تاسو سره یو داسې پارټي ده چې هغه د رسول الله د امت د اتحاد لمبردار ده، د ناموس رسالت او د ختم نبوت د تحفظ لمبردار ده، د اسلام او د شاعر اسلام د تحفظ خبره کوي. نو ولې دا پارټۍ په ځای بل چاله ځای په دې باندې ووټر پویه کول دی. دا به زما درخواست هر ووټر ته کم از کم 3,000 د مارچ په دې میاشت کې تک او هغې سره دا خبره کول. کم یو تاسو 3,000 او عزیز الله خان به کم از کم یو ځل دا خپل کینډیډیټ دا به هر ووټر هر کور ته دا تاسو ودروئ. دا ستاسو ذمه داري ده. زموږ سیاست پیغمبري سیاست دی، زموږ سیاست عبادت دی، زموږ سیاست جهاد کبیر دی. دې کې به زم اسالم زما بچی به عمري، زما مال به حاضري، زما د کور زنانه به حاضري. نو د زنانه وفود به جوړوي او په خپل چم کې بار ځای ته نه، په خپل چم کې، په خپل ګاونډ کې، په خپل خیل کې به یو کور ته د زنانه وفود په پرده کې لېږي او د زنانو نه به د تلې دپاره، د عزیز الله خان دپاره، د اسلام او د جماعت اسلامي دپاره دا ووټ غواړئ. دقسې د زنانو پولینګ سټیشن، د زنانو پولینګ سټیشنو باندې تعلیم یافته تکړه زنانه د هغې پولینګ ایجنټانې مقرر کول او د زنانو ووټ یقیني کول د تلې دپاره دا دریم کار دی چې دا تاسو د عزیزانو کول دی. دا زموږ تحریک دی، موږ به په دې تحریک کې ځان سره په دې جهادي کبیر کې ځان سره دا خپلې زنانه شریکو. نو زه د ټولو ذمه دارانو ته یم د خپلو کورونو نه به آغاز کوئ، ښه په پرده کې خپلې زنانه بار نه لرې مه بوځئ، خپل کلي او خپل چمګاونډ خپل خیل کې به یو کور ته د دې جهادي کبیر دپاره وباسئ چې هغې خلکو ته دعوت ورکړي. عزیزان قوم په دې پوهول پکار دی چې ووټ یو امانت دی او د دې امانت به الله تپوس کوي. قوم په دې پوهول پکار دی چې ووټ یو شهادت دی او د دې شهادت او د دې گواهی به د حشر په میدان کې الله تپوس کوي. او قوم او ووټر په دې پوهول پکار دی چې دا ووټ وکالت دی. هر یو سړی د حکومت په چوکۍ نشي کېناستی، یو کس په د حکومت په چوکۍ کینی او هغه یو کس به خلک خپل وکیل کوي. نو وکیل چې دا قوم ورته سپاري، دا ملک ورته سپاري، دا خزانه ورته سپاري، مستقبل ورته سپاري، فیصلې ورته سپاري، ښه وکیل ځان له چې هغه په دین میني، په اسلام میني، مخلصي، وفاداري، د ښې پارټۍ سره تاریخ یې چې روښانه د داسې پارټۍ سره تعلقي
جماعت اسلامي سره تعلقي هغه باندې مرسته وکړي. نو موږ برس کده خپل کمپاین په داسې انداز کې وچلو ان شاء الله مستقبل سبا او مستقبل ستاسو دی، سبا ستاسو دی. بالکل حالات تیار دي، ټول سیاسي جماعتونه ازماو شوي دي، دا رنګ برنګ جنډې او دا قیادتونه او دا نارې او ټول ناکام ثابت شوي دي. مستقبل ستاسو دی، مستقبل جماعت اسلامي دی. ورځ او شپه یو کې، ورځ او شپه یو کې په یوازې باندې ګرځئ، په جمع باندې ګرځئ، د ورځې ګرځئ، د شپې ګرځئ او په دې غرونو کې ګرځئ، په دې مارکیټونو کې ګرځئ، په دې اجرو جماعتونو ته ځان ورسوئ، یو یو کس ته ورسئ او په دې جهاد کبیر کې، په دې جهاد فی سبیل الله کې په خپل وجود درد وکړئ، خپل وجود ستړی کړئ او یو صالح قیادت رسول الله امت ته ورکول، یو صالح قیادت رسول الله امت ته ورکول او په دې امت کې د قرآن او سنت او د اسلام د انقلاب بنیاد کې خودو د هغې لپاره د خپل کمپاین په ښه انداز سره مخې ته ورسوئ. واخر